بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. پتیرو آیتو کی دوی مکالمه موږ ویلو. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. چا پیروکار به د خپلو پیشوانو څخه پوښتنه کول چې موږ ته پیروکارو اوس موږ د عذاب څخه راکړئ، نجات راکړئ. او په جواب کې ورته وویل لو هدانا الله لهدیناکم، که موږ پر هدایت باندې وای نو موږ به ته څه درکړي وای، نجات هم درکړي وای. یو بله مکالمه د شیطان او شیطان د پیروکارانو په منځ کې تېره سوې وه. شیطان ورته وویل چې ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، چې الله چې کوم وعده سره کړې وه هغه رښتیا وعده وه، او ما چې کوم وعده سره کړې وه په هغه زه پاته رالم. او بس ما ته صرف دعوت درکړی چې زما دعوت څه کړی وو، قبول کړی وو، تی خپل ځانونه څه کوي، ملامت کوي، ما څه مه کوئ، ما مه ملامت کوئ. صحیح. بیا الله سبحانه وتعالی د کفر د کلمې او د شرک د کلمې دوه مثالونه څه کړي بیان کړي وو. صحیح. هغه ته کلمه طیبه توحید ته ویلي وو، او کلمه خبیثه د پاره شجره خبیثه مثال یې ورکړی د شرک سره. نو الله سبحانه وتعالی د توحید برکات ثمرات فضایل څه کړي وو بیان کړي وو، او د شرک بې برکتي نحوست خرابیانې څه کړي وې بیان کړي وې. اوس آیتو کې الله سبحانه وتعالی دا هغه رؤسا چې هغه خپل هم ګمراه سو، خپل هم د تباهۍ سره مخامخ سو، او دا خپل د دې چې کوم پیروکاران وو هغه یې هم د تباهۍ بربادۍ سره څه مخامخ کړو. مراد ځینې مشرکین مکه بالخصوص دي او بالعموم هر هغه پیروکار دی چې هغه خپل قوم کومې خواته بیایي، ګمراهي خواته بیایي. نو الله سبحانه وتعالی دی متعلق وایي الم ترى آیات نه وینې الی الذین، نه ګورې هغه خلکو ته بدلوا نعمت الله کفرا، چې هغو بدل کړل د الله سبحانه وتعالی نعمت په سره په کفر او په ناشکري سره. مشرکین مکه الله سبحانه وتعالی ودی ته د بیت الله شریف د حرم شریف خدمت موقع دې څه کړې وه، میسره کړې وه. او بیت الله شریف الله پاک مرجع خلای ګرځولي او د دنیا څخه خلک دې له څه کېدو راتلو، دې د هغو پر خدمت باندې سو مامور وو. او دارنګه د دنیا نعمتونه الله سبحانه وتعالی تر حرم شریف تر مکې مکرمې پر څه کول را رسول، د روزي فراواني دې ته څه کړې وه میسره کړې وه. مطلب دې څه مراد کوم نعمتونه چې بدلو نعمت الله دې څخه ظاهري نعمتونه هم دي او دې څخه معنوي نعمتونه هم دي. ظاهري نعمتونه دغه و چې الله سبحانه وتعالی ته مشرتوب ورکړی وو، د کعبة الله خدمت موقع څه کړې وه میسره کړې وه، او د دور دراز علاقو څخه خلک دې ته څه کېدو راتلو، دې ته د میزباني شرف ورکړی وو، او د روزي فراواني او فراخي پر دې باندې څه کړې وه راوستلې وه. او معنوي نعمتونه کوم نعمتونه وو چې الله سبحانه وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت په مکه مکرمه کې وکړي، چې الله سبحانه وتعالی قرآن حکیم نزول آغاز د مکه مکرمې څخه کوي هغه وکړي. لیکن دا ګور شان دي څه وکړل، دی به شکرګزار جوړېدل، خپل منعیم الله سبحانه وتعالی به څه کوي پېژندی به د هغه احکام ته به غاړه ایښوله، لیکن دی د نعمتو څه وکړله ناشکري وکړله. د الله سبحانه وتعالی ظاهري باطني نعمتونه هغه په کفر او په ناشکري باندې څه بدل کړو. نو الله سبحانه وتعالی وایي الم تره آیات نه وینې الی الذین، وهغه خلکو ته بدلو چې هغو بدل کړل نعمت الله کفرا، الله سبحانه وتعالی ظاهري معنوي باطني نعمتونه په کفر په ناشکري سره، او احلوا قومهم دار البوار، خپل خدا خلق سوس هلاک سو، د انجام بد سره سوس دوچار سو، ناکام سو. لیکن د یو قائد، د یو لیډر، د یو پیشوا ناکامي خپل ناکامي نه وي، د هغه ګرد قوم څه ناکامي. الله سبحانه وتعالی څه وایي واحلوا قومهم، دی داخل کې د خپل قوم دار البوار د هلاکت و کور لري څه داخل. مطلب چې الله سبحانه وتعالی ظاهري باطني نعمتونه پر دې باندې کړي وو، د رسول صلی الله علیه وسلم خبره دې منلې وای، د قرآن احکام ته دې غاړه ایښې وای، په دنیا کې به هم دې څه وای سرخرو وای، په آخرت کې به هم څه وای کامیابه وای. نو په دنیا کې هم دې د ناکامي سره څه سو مخامخ سو. او احلوا قومهم دار البوار، دا خپل قوم دې څه کې داخل کې د هلاکت و کور لره. هغه هلاکت کور کم کور دی جهنم
چې هغه د جهنم کور دی یصلونها هغه له بدۍ څه کېږي داخلېږي وبئس القرار او هغه ډېره بده څه ده ټکانه ده صحیح توحید برکات ثمرات فضایل موږ ویلي وو اوس الله سبحانه وتعالی د شرک خرابیانې څه کوي هغه بیانوي د دوی جرم څه و وجعلوا لله اندادا دی الله سبحانه وتعالی لره شریکان څه کړل وګرځول صحیح مطلب لکه د توحید څومره زیات فضایل دي برکات دي ثمرات دي دغه رنګه د شرک د غومره نحوست او څه دي بې برکتي دي او د شرک د غومره زیات څه دي اقسام دي مطلب په تاریخ کې موږ وګورو آفتاب پرستی هم سوې ده محتاب پرستی هم سوې ده ستاره پرستی هم سوې ده اوتار پرستی چې مطلب انسانان یا حیوانان یا مخلوقات هغه د الله سبحانه وتعالی نو لمزل کې د الله سبحانه وتعالی روح په دغه څه کړی تحلیل کړی دی د الله سبحانه وتعالی په شکل کې داخل څه وي ځکه لره راغلي دي دا ګرد څه لري وجود لري صرف دا نه کګه سره یو د چا اقتدار یا د چا نظریه یا یو ساينسدان د هغه نظریات تصورات یا د یو حکمران اقتدار دا د شریعت متبادل ته وګرځي دا هم د شرک څه دی یو قسم دی مطلب یو سړی دی هغه پر سوشلیست نظام باندې دومره یقین لري چې هغه د شریعت څه بولي متبادل بولي یو پر ساینټیسټ باندې دومره ګهرا عقیده لري چې نو لمزلي کې دا د شرعي احکامو د نظام څخه جوړېدای شي متبادل جوړېدای شي یا د فلسفه د دومره په ګهرایي باندې یا دومره په یقین باندې پر هغه بروسه دی لري چې نو لمزلي کې دا د شریعت څخه جوړېدای شي متبادل جوړېدای شي یا یو سیاسي معاشي سماجي نظام د دومره عقیده او یقین باندې ساتي چې نو لمزلي کې دا د شریعت بهترین څه جوړېدای شي متبادل جوړېدای شي دا اگر د شان د شرک په زمره کې څه دي هغه داخل دي شرک دا نه دي چې صرف بت سړی تراش کړي دغه څه شروع کړي عبادت شروع کړي صرف شرک دا نه دي چې الله سبحانه وتعالی سره بل شریک څه کړي هغه وګرځي شرک صرف دا نه دي چې الله سبحانه وتعالی په ذات او په صفات کې سړی څه وګرځي شریک وګرځي یا په عبادت کې د الله سبحانه وتعالی سره څوک سړی څه وګرځي شرک وګرځي د شرک تر قیامت پورې به نوي شکلونه صورتونه څه کېږي هغه راځي هغه ګر د شرک په زمره کې څه دي هغه داخل دي مطلب دا ستا ملک دی یا څه دي قوم دی دغه سره د انسان فطري څه سته وابستګي سته لیکن هغه وابستګي ته دومره ګهره کې نوز بالله من ذلک چې دغه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یا د شریعت احکام ته شاته پسې پشت پرېږدي دغه په محبت کې دم وطن پرستی یا قوم پرستی دم د شرک څه سو یو جدید قسم سو نو الله سبحانه وتعالی څه وایي وجعلوا لله اندادا د دا حکمرانانو د دا پیشواهانو مسله څه وه د یو ګرځول الله سبحانه وتعالی رسه شریکان یې وګرځول لیضلوا عن سبیلي چې خلک ګمراه کړي د الله سبحانه وتعالی د لاره سره یعنې قرآن حکیم تعلیق راځي تبیانا لکل شی په دې کې هر شی الله پاک څه کړی دی وضاحت بیان کړی مطلب د لیډرشپ د یو مستقله څه ده موضوع د یو ډسپلن هغه وګرځېدو د سړی دا غواړي کم خلک سړی خپل لیډر وګرځوي د هغه څه وکړي پیروکاري وکړي ماته لکه لیډر کامیاب لیډر و هغه به قوم د کامیابۍ سره څه کوي همکنار کوي او که لیډر ناکام و د عقاید تصورات څه غلط و نو د قرآن د آیتونو موږ ویل چې واحلوا قومهم دار البوار دی به خالي په هلاکت کې نه لویږي د ده سره به د ګرد قوم د هلاکت د بربادي څه کېږي ښکار کېږي نو که موږ دا غواړو چې د لیډرشپ صلاحیت څه دي د هغه کوایف څه دي د هغه صفات څه دي دا موضوع موږ تلاشول غواړو دا موږ چیرته تلاشوی سو په قرآن حکیم کې موږ تلاشوی سو د دې متعلق هم احکام هغه څه دي موجود دي نو وجعلوا لله اندادا د سرداران د روساو جرم څه و چې دی الله سبحانه وتعالی لره شریکان ګرځولي لیضلوا عن سبیله چې خلک ګمراه کړي د الله سبحانه وتعالی د لارې څخه الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي قل ای نبي علیه الصلاة والسلام ته ورته وایه تمتعوا په دنیا کې دنیا څخه دې څه واخلئ فایده واخلئ نفع واخلئ فإن مصیرکم الی النار ستې ګرځلاو چې دی ستې اخره ټکانه چې دغه څه دی هغه ورته قل
اے نبی علیہ السلام ته ووایه لعبادی الذین آمنو. الله اهل ایمان ته د اهل ایمان نسبت د خپل ځان طرف ته کوي د کرامت او د شرف لپاره چې الله سبحانه وتعالی ته د خپل بندگان اهل ایمان څه دي څومره محبوب دي چې نبی علیه السلام ته ووایه لعبادي زما او بندگان ته الذین آمنو چې هغو څه راوړي ایمان راوړي. عام طور یا ایها الذین آمنو د دې خطاب چې دی په دغه الفاظ سره خطاب و اهل ایمان ته په مدني صورتو کې کېږي. د دې وجه بعض مفسرین دا بیان کړې ده چې په مکي صورتو کې اهل ایمانو اسلام قبول کړی لیکن د دې نوعیت هغه د څه نو د ملت نو د امت نو. چې کله الله سبحانه وتعالی مدینه منوره فتح کله هلته د اسلامي ریاست بنیاد کېښول سو د هغه څخه مخکې 2000 کاله مفسرین دا بیانوي چې د 2000 کاله امامت د امت شرف سوی هغه چاته حاصل و یهودیانو ته حاصل و لیکن چې مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی مدینه منوره فتح ورنصیب کړل بیا الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته د امت څه ورکړي هغه مقام مرتبه ورکړل او د هغه مظهر و نښاني څه وله چې الله سبحانه وتعالی د یهودو چې کومه قبله وله تحویل قبلې حکم یې راوړی او بیت الله شریف د مسلمانانو څه وګرځول قبله وګرځول او الله سبحانه وتعالی د امت خطاب مقام باندې څه کړو فیض وکړو. نو دغه بعد په هغه صورتو کې په مدني صورتو کې یا ایها الذین آمنو خطاب مسلمانانو ته کېږي خو دا مکي صورت دی لیکن دلته قل لعبادی الذین آمنو ته ووایه زما بندګانو ته الذین آمنو چې هغوی ایمان راوړی نو یقیمو الصلاة چې دوی لمونځ څه کړي قایمه کړي وینفقوا مما رزقناهم او د الله په لاره کې خرڅ کړي مما رزقناهم چې دا کوم روزي ما ودې څه کړې ده ورکړې ده. نو دوه شان داسې دي د الله سبحانه وتعالی عبادت دی دویم د مخلوق څه دی خدمت دی. د دواړو ته الله سبحانه وتعالی د دواړو غټ عبادتونه دي چې الله سبحانه وتعالی په عبادت باندې څه کړي راضي کړي او د الله مخلوق په خدمت باندې څه کړي راضي کړي. نو یقیموا الصلاة د الله لپاره لمونځ څه کړي قایمه کړي وینفقوا مما رزقناهم او چې الله دې ته روزي ورکړې ده په هغه باندې د خلق خدا دې څه وکړي خدمت وکړي الله په لاره کې څه کړي خرڅ کړي. دغه دپاره دوه صورتونه دي سرا په ښکاره پټه باندې و علانیتا او لیلانه څه کړي پټ کړي. په دې کې بیا فقهای کرام بیان کړي دي چې مطلب انفاق فی سبیل الله د په ښکاره باندې هم کیدی شي او انفاق فی سبیل الله د پټ باندې هم کیدی شي او که چیرې صدقات واجبه زکات او سرسایه دا ښکاره باندې وکړي دا نور مسلمانانو لپاره ترغیب څه جوړېږي ذریعه جوړېږي او که چیرې صدقات نافله بیا په کار دی په څه باندې وکړي په پټه باندې وکړي چې د هغه د ریاکاري څخه څه شي محفوظ شي. نو دا تر نیت او پر حال خیال سړی وساتي چې چیرې خدای دې نه کړي دی ځئ چې هلته زکات ورکوې په ښکاره یې ورکوې د ریاکاري څه جوړېږي صورت راوځي نو په کار زکات هم سړی په څه باندې ورکړي په پټه باندې ورکړي او که چیرې صدقه یو ځای داسې چې صدقه نور خلکو لپاره د ترغیب څه جوړېږي ذریعه جوړېږي صدقه دی په ښکاره باندې ورکړي په دا کې بیا څه نشته حرج نشته صحیح. نو وینفقوا مما رزقناهم د الله په لاره کې دی خرڅ کړي چې کوم روزي موږ کړې ده سرا په پټه باندې و علانیتا یا په ښکاره باندې من قبل ان یأتي یوم لا بیع فیه ولا خلال مخکې تر دې چې دې ورځ راسي لا بیع فیه چې په هغه کې بیا نه خرید فروخت کېږي ولا خلال او نه هلته دوستي انډوالي سړي د څه ځي کار ورځي. نو تر دې ځای پرې الله سبحانه وتعالی د توحید احکام الله سبحانه وتعالی څه کړو بیان یې کړو او د مشرکین مکه غندنې وکړله چې وجعلوا لله اندادا چې د الله سبحانه وتعالی سره دې څه ګرځول شریکان یې ګرځول. یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي محاورة ورته وایي چې ما شاء الله وما شئت چې د الله سبحانه وتعالی څه خوښ وي او ستا څه وي خوښ وي مطلب توحید دونه اساسه معامله ده چې ستا خوښ وي څرنګه او د الله سبحانه وتعالی خوښ وي بس زما همدارنګه څه ده خوښه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده چې د الفاظ هم درست نه دي په الفاظ اسلام ته څه کوو
احتیاط کوه. ته نو اوس لنځلې د الله سبحانه وتعالی سره ما څه ګرځې شریک ګرځې. ماشاء الله وحده مرضي منشا هغه صرف د چا ده چلیږي؟ د الله سبحانه وتعالی ده چلیږي. نو دومره احتیاط رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید په معامله کې هغه کوي. نو الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اوس الله سبحانه وتعالی هغه نعمتونه ذکر کوي چې الله سبحانه وتعالی و انسان ته څه کړي دي ور میسر کړي. انسان اذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خلیفه، چې الله پاک فرشتو ته ویل زه په مځکه باندې خپل نایب خپل خلیفه څه کوم هغه ګرځوم. انسان صرف اور صرف تشریعي احکامو کې د الله سبحانه وتعالی څه نه دی خلیفه نه دی. په تکویني امور کې هم انسان د الله سبحانه وتعالی څه دی خلیفه او نایب دی. یعنی صرف د شریعت احکام و نفاذ د شریعت احکامو تبلیغ پر هغه باندې عمل په دا سلسله کې انسان د الله سبحانه وتعالی څه نه دی مکلف نه دی. دا اوس ایتو څه به دا ښکاره شي چې انسان الله سبحانه وتعالی په تکویني امور کې تکویني امور څه مراد څه دي؟ د کائنات وجود دی او د کائنات به څه برقراره به دا به څه روان وي. مطلب د کائنات د خرابۍ د بربادۍ سره څه دی مخامخ کیږي. خاص کر د ایکولوژیکل کنسرنز چې اوس را روان دي چې کائنات موسمیاتي سره روان دي تبدیلیان را روان دي. د دې د روکتام ذمہداري الله سبحانه وتعالی چا ورکړې انسان ورکړې چې دا خرابۍ بربادي چې کائنات تباهي سره څه کیږي دوچاره کیږي. د دې ذمہدار هم څوک دی انسان دی. مطلب د روانه ایتو د ښکاره کیږي چې الله سبحانه وتعالی د کائنات د انسان لپاره څه کړی مځکه اسمانونه او څوارلس نیم سوه کاله مخکې الله سبحانه وتعالی بیانوي وسخر لكم الشمس والقمر دایبین چې د لمر او سپوږمۍ بل هم څه لپاره څه مسخرې. اوس څوارلس نیم سوه کاله مخکې چې مثال د سپیس ټکنالوژي پرمختګ سره وجود نه دا چا سوچ کوی سو چې تر سپوږمۍ به انسان ځي تر مریخه به انسان څه کېږي هغه ځي. انسان به دا څه کوي پر مریخ باندې د کولونایز کېدو هلته د آبادۍ دی څه کوي سوچ کوي. دا شان انسان سوچ هم نسو کولی. لیکن الله سبحانه وتعالی د ایتو کې بیانوي چې الله پاک مځکه و اسمانونه سمندر و خشکۍ دا د انسان لپاره څه کړي مسخره کړي دي. او اوس د هغه څه کېږي زموږ دې ته راښکاره کېږي چې انسان دا سوچ کوي چې پر مریخ باندې د ده څه جوړه شي آبادي جوړ شي د ژوند آثار هلته دې څه کړي تلاشي کوي. دې ته ښکاره کېږي چې انسان د الله سبحانه وتعالی خلیفه او نایب دی. هغه په تشریعي امور کې هم دی هغه په کوم امور کې هم دی په تکویني امور کې هم دی. الله پاک وایي الله الذي خلق السماوات والارض. الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي مځکه او اسمانونه وانزل من السماء ماء او الله سبحانه وتعالی بیا د اسمانو څخه اوبه څه کړي نازله کړي. فاخرج به من الثمرات بیا په دا اوبو سره الله سبحانه وتعالی ستاسو لپاره میوې څه کړي راباسلي راشنې کړي دي. رزقا لکم دا ستاسو لپاره څه ده روزي ده. بیا وسخر لكم الفلك کشتۍ الله سبحانه وتعالی ستاسو لپاره څه کړي دي مسخر کړي. لتجري في البحر بأمره دا کشتۍ پر سمندر باندې څه کېږي چلیږي د الله سبحانه وتعالی په حکم سره اوبه ډوبوي نه. وسخر لكم الانهار نهرونه د اوبو پوره نظام الله سبحانه وتعالی ستاسو لپاره څه کړي مسخر کړي. وسخر لكم الشمس والقمر او مسخر کړي دی الله سبحانه وتعالی ستاسو لپاره لمر او څه سپوږمۍ دائبین چې هغه په تواتر سره په ترتیب سره هغه څه روان دي. صحیح. وسخر لكم الليل والنهار دا رنګ الله سبحانه وتعالی ستاسو لپاره سخر لكم الليل دنیا ورځ مسخر کړي چې په دې کې معیشت او مالی نفس کې هغه وګټي. وسخر لكم الليل شپه ستاسو لپاره مسخر کړي چې پکې آرام وکړي والنهار او ورځ ستاسو لپاره مسخر کړي چې پکې خپل معیشت څه کوي برابر کړي. نو الله سبحانه وتعالی هغه نعمتو څه وکړي ذکر یې وکړي. او بیا الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي وآتاکم من کل ما سألتموه
الله پاک وایي تی د الله څه غوښتي دي الله پاک هغه هر څه تی ته څه کړي درکړي. وآتاکم من کل ما سألتموه، الله سبحانه وتعالی څه تی څه غوښتي دي هغه الله سبحانه وتعالی تی څه کړي درکړي. او اوس د انسان په ذهن کې دا سوال پیدا کېدی شي چې عام طور ما خپل ذاتي تجربه دا ده چې الله سبحانه وتعالی ما څه غوښتي الله سبحانه وتعالی ما ته څه کړي راکړي. تی خپل په ګریواني کې سوچ وکړئ چې تی د الله څه غوښتي دي الله پاک تی څه کړي د نصیب کړي. ایک آد شی داسې کېدی شي چې هغه الله سبحانه وتعالی موږ ته څه کړي موږ غوښتي لیکن الله سبحانه وتعالی موږ ته نه راکړي. دغه سبب دا چې الله عالم الغیب، الله سبحانه وتعالی خبیر ذات دی. په هغه شي کې به زموږ څه نه نفع به نه وي پکښې. هغه شی به زموږ دپاره زموږ ذات دپاره زموږ د بچیانو دپاره زموږ د کورنۍ دپاره یا د معاشرې دپاره یا د انسانیت دپاره یا د کائنات دپاره څه نقصان دي. په دې باندې خبر څوک دی؟ د الله سبحانه وتعالی ذات دی. عام طور د انسان خواهش لهم الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات څه دی محبوب دی. الله پاک د انسان خواهش هم څه کوي هغه ورپوره کوي. لیکن چې په خواهش کې د څه نه نفع نه وي پکښې الله سبحانه وتعالی بیا څه کوي متبادل څه کوي ورنصیب کړي. د ابوالحسن علي ندوي رحمه الله یو کتاب ما یو وخت کتلي هغه الله سبحانه وتعالی ته د ځوان د ماشوم خواهشات هغه څه ډېر زیات محبوب وي چې د الله سبحانه وتعالی څه وغواړي الله سبحانه وتعالی څه کوي ورپوره کوي. لیکن شرط دا دی چې هغه د ځوان د ماشوم خواهشات هغه څه نه کړي هغه پر معصیت پر ګناه باندې مبني نه وي. چې الله سبحانه وتعالی انسان څه وغواړي الله سبحانه وتعالی هغه څه کوي ورپوره کوي. وآتاکم الله پاک وایي درکړي دي من کل ما سألتموه تی ته الله سبحانه وتعالی چې د هر شي تی څه کړي دي سوال کړي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وی الله پاک دومره نعمتونه درکړي دي که تی راولاړ سي د دې نعمتو شمار شروع کړي. وإن تعدوا نعمة الله د الله سبحانه وتعالی د نعمتو څه شروع کړي شمار شروع کړي لا تحصوها د هغه څه نسي کولی ګنتي و شمار نسي کولی. یو سترګې الله پاک موږ ته راکړي دي یو غوږونه راکړي دي د یو سترګو د نظام شاته پوره مشینري هغه څه ده موجوده ده. په هغه کې که یو پرزه کار پرېږدي دغه سترګې موجود دي لیکن بیا دید نه پکېږي. نو الله سبحانه وتعالی د انسان عالم اصغر څه کړي پیدا کړي لکه د کائنات څه ویل کېږي عالم اکبر ورته کېږي. دغه مقابله کې د انسان څه دی عالم اصغر دی. د کائنات کوچني نمونه هغه د انسان څه دی وجود دی. نعمتونه صرف دا نه چې الله سبحانه وتعالی موږ ته روغ صحت یې راکړی دی ژوند یې څه کړی دی راکړی دی عافیت یې څه کړی دی راکړی دی. دا د هغه نعمتو یو مثبت نعمتونه دي. د نعمتو یو شکل دا دی چې الله سبحانه وتعالی موږ د مصیبتو څخه څه کړي محفوظه کړي دي. دغه مصیبتو څخه سره کړي نجات راکړی دی. نو داسې شمار واخلي الله سبحانه وتعالی د نعمتونو پر انسان باندې الله سبحانه وتعالی دومره زیات کړي دي. وإن تعدوا نعمة الله که تی د الله د نعمتو څه شروع کړي شمار شروع کړي لا تحصوها تی څه نسي کولی شمار نسي کولی. نو خبردار چې بس خالی هغه ورلډ ویو هغه نظریه حیات د انسان سي درستی بیا د نعمتو ادراک او احساس هم د انسان سره څه کېږي هغه کېږي. هغه سره کوم د ترقي نه دا صرف مادي ترقي نه وي ترقي یو بل قسم ستا هغه څه کېږي روحاني ترقي صحیح. نو موږ په کار دی چې د مادي نعمتو سره سره چې الله سبحانه وتعالی کوم روحاني معنوي نعمتونه راکړي دي پر هغو باندې موږ څه وساتو نظر وساتو. فرض کړئ سړی د هغه سره کور یې جوړ کړی د سونې کور یې جوړ کړی لیکن په دا کور کې دی څه نه یعنی نعمتونه ظاهري نعمتونه ګرد څه ورمیسر وي لیکن د کور لاس سره دی په طبیعت نه پوهېږي د بچیانو سره دی څه نه کېږي په طبیعت نه پوهېږي. د یو عارضه یو ناجوړي د څه وي ورلګېدلي بیا د سونې کور هم د دپاره څه نه لري حیثیت معنا نه لري. نو په کار دی چې موږ الله سبحانه وتعالی ظاهري او الله سبحانه وتعالی معنوي نعمتونه پر دې باندې موږ څه وساتو نظر وساتو او بیا د الله سبحانه وتعالی څه جوړ سو شکر ګزاره بندګان جوړ سو. نعمتونه د الله سبحانه وتعالی دومره زیات دي. وإن تعدوا نعمة الله که تی ګنتي شروع کړي د الله سبحانه وتعالی د نعمتو لا تحصوها تی شمار نسي کولی.
د انسان فطرت الله سبحانه وتعالی ذکر کوي چې انسان فطرت هغه دا دی ان الانسان لظلوم. انسان څه دی؟ بې انصافه دی. څومره نعمتونه پر ده باندې کېږي بعض اوقات د ناشکري هغه څه کېږي زیاتېږي. دی د الله سبحانه وتعالی شکرګزاره نه جوړېږي. نو ان الانسان لظلوم، انسان څه دی؟ بې انصافه دی، کفار او څه دی؟ ناشکره دی. الله پاک دې موږ ته د الله سبحانه وتعالی د ظاهري او د باطني نعمتو د شکریې او د الله سبحانه وتعالی د فرمانبرداره بندګانو جوړېدو توفیق نصیب کړي.